हेलो अस्सलाम वालेकुम زه امجد خان ډاکټر چیک یوټیوب چینل سره نه تاسو په خدمت کې یو نوې ویډیو سره یو نوې ټاپک سره حاضر شوم دوستان اوس موږ چې تاسو پته لګي چې موسم بدلیږي لګي چې کله موسم بدلیږي نو دا ځان سره بیماریاں لازمي وروړي او خاص کر چې کله یخني بدلیږي او ګرمي راځي نو دا ورځ ډېره خطرناکه وي په دې ورځ کې ډېر بیماریاں راځي ډېر بیماریاں په کې راغلي څنګه چې زما مرګرو ټول ته پته ده او مانه ته پوښتنه کړې دي چې را دا بیماری دا څه وجه ده پیل اٹیک چې کم کوي په موسم بدلیدو کې اغوي رانیکیت ولجی څنګه چې تاسو زما ویډیو نمبر 8 ګورئ او هغه علاج ډیرو مرګرو کړی دی او خپل چرګانې بچوي دي پیښه نو دا د موسم بدلیدو پیل دغه ویجی پیښه جی دین علاوه دویم کوم بیماری اٹیک کوي نو اغوي زکام نزله زکام ولې چې دې کې ورځې ګرمي وي شپې یخي وي ډېر خلک سو کې چې د شپې چرګان بندول پټول پریږي دي هغه پنجرې نه پټي هغه وی چې بس موسم ګرم شول وي او باقي ورته دغه نه کیږي پیښو جی نو په دې د وجه د بیماریانو بدلیږي چې کله موسم بدلیږي نو په دې ټیم کې به خاص کر ویکسین وکوي څنګه ډېر مرګري دی هغه ویکسین نه کوي او ویکسین د نه کولو په وجه باندې بیا هغه دومره نقصان ورته پروزي چې هغه ټول چرګان چې څومره ټول تمړ شي جی پوه شو جی نو خاص کر چې کله موسم بدلیږي نو په دې وخت تاسو لپاره پکار دي چې دغه وکړي جی ویکسین کول پکار وي جی نن ویډیو ډېر اهم ویډیو ده نیټ اهم ټاپک دی او ډېر دغه نن ډېر لازمي ټاپک دی پوه شو جی ټاپک سره ټاپک دار چې خلک وي بیماریاں راغلي دي بیماریاں راغلي پېښې بیماریاں څنګه راځي بیماریاں په دې وجه راځي چې موږ دغه خیال نه ساتو جی موږ دغه پراپر خیال نه ساتو دغه ویکسینیشن نه کوو دغه خوراک خیال نه ساتو پېښې دي ټول وجه باندې راځي بیماریاں او چې کله بیماری را شروع شي نو بیا دغه رنګ دا بچی سکه بیا واړه او ټول مړ کېږي تیږي او د چرګانو خو ماته اوس ویلو چې ډېره خطرناکه بیماریاں دي چرګ چې 2-3 ورځې کې غټ چرګ وژني ماشومان خو پرېږي د واړه بچي خو پرېږي دا خو ډېر هغه په یوه ورځ کې وژل کېږي 2 مړي او 3 مړي جي هغه څه د وجې صرف د دې د وجې چې موږ خیال نه ساتو زما ډېر مرګرو ته دا یو خبره زه ورته کوم وجي چې کله شوق کوئ نو کم سے کم د هغې علم ساتئ جي علم ځان سره کوئ ساتئ په دې وجې ساتئ چې سبا ورځ تاسو یو څیز بیماریږي او چې تاسو ته پته لګي چې دا اوس کم بیماری ده زما په پیج باندې زما په کمنټسو کې داسې خلک شته چې خلکو نه تپوسونه کوي چې زما دغه بیمار دي څه ورسره وکړم ما ډېر نوٹ کړ پکې ماله غوسم راشي پکې پېښ شي چې بیماری یو شی وي او هغه ورته بل څه کوي ورونو د بیماری د تپوس داسې طریقه نه کېږي څنګه چې تاسو په پیج باندې راشي زما پیج باندې تاسو لیکئ یاره چې زما چرګ بیمار شوی زه ورسره څه وکړم جي اوس چاله څه پته دا خو صحیح خاص مستند ډاکټر هغې ته پته لګي خو هغه تا نه د علاماتو تپوس کوي څنګه چې تاسو راشئ او ما نه تپوسونه کوي او زه خلکو نه علاماتو تپوس کوم بل زموږ یو ملګري چرګ بیمار او مار تپوسونه کول نو ما ته یاره ډېر زیات تپوسونه دی وکړ نو ما ته علاج کول غواړې صحیح علاج کول غواړې که نه ځان خلاصول غواړې پوه شوې وینه زه یم چې صحیح علاج وشي نو مې ته چې ډاکټر ته لاړ شې تا نه څومره تپوسونه کوي ده نه او یا کوي رانه پوه شولې که نو مې زم تا نه تپوسونه په دې کوم چې ما له پته ولګي زما مخامخ یو ځناور نه دی صحیح ده تا په دغه ورکړي دی پوه شوې موږ ته څنګه پته لګي چې روز ستا چرګ څه بیمار دی پوه شوې نو دغه سیرونو د هر څیز خپل علامات یې د علاماتو نه پس پته بیا میډیسن هغې ته ورکوي ډېرو خلکو ته بس پته نشته دی بس دا زده کړي دي چې یاره دغه شی وایبرومایسین ورکوه ورته او پنسلین ورته لګوه او بس نور بیان لګوه بس دا زده کړي دي جي دا به ورته پته نه بعض ټایم وایي زه ولې علاج کوم او هغه سمون نه خوري جي پوه شو جي نو دا نن ټاپک ډېر لازمي ټاپک دی جي راځو خپل د ټاپک طرف ته جي په دغه موضوع به انشاءالله بیا یو نیکسټ ویډیو جوړو چې خلکو ته پته ولګي چې علاج کولو طریقه څنګه ده او بل چې ته چاته وایې ستا چرګ بیمار شي ته به خلکو ته څنګه وایې چې زما چرګ بیمار شوی دی او دا بیماري ده جي دا به بیا انشاءالله په بل ټاپک باندې دې باندې یو ویډیو جوړه کړو چې پوه شو جي چې خلکو ته کم سے کم آګاهي وشي پته ورته ولګي جي نن ټاپک دی جي چې مونږ چرګان بیمار شي بیماری نه بچ کولو څه طریقه ده جي کلم چې موسم چینج کیږي تاسو زیات لازمی ورته ویکسینیشن کوئ جي د ویکسینیشن طریقه خدا نه ده جي خو ډېر خلک داسې وي چې هغې صرف ساتلي وي او بس پروا نه ساتي پوه شو خو چې کله بیماري شي بیا هغې باندې پته ورته ولګي چې واقعا نن اوس د دې بیمار چرګان بیمار شوي دي اوس د دې علاج کول غواړي جي
د دې د وجې زه تاسو ته وایم چې خپل ویکسینیشن په ټایم باندې کوئ پوه شوئ جي ویکسینیشن کوئ نو ویکسینیشن چې کوئ تاسو به دغه نه کېږي پوه شوئ جي اوس زموږ دا چرګان بالکل سم دي جي صحیح شو جي د دې موږ اوس حفاظتي ټکي وخو حفاظتي ټکي وخولو هر 45 ورځې پس پکار دی جي 40 نواله 45 پورې پوه شوئ جي 50 ورځې پس هم ورته توالی شي خدای ډیوریشن دی پوه شوئ کم سے کم 45 ورځو نه پس نه 45 نه پس توالی شي جي چې کله 45 ورځې برابر شي نو تاسو بیا دته حفاظتي ټکي وهلی شئ او دا یو عام شانتي ټیکه ده پوه شولې جي چې ارزانه ټیکه ده پوه شوئ نه دومره ګرانه ده جي او نه دومره دغه ده جي ارزانه ټیکه ده خو صرف د ټیکې د تاسو زر وړلو او د لګولو ټول احتیاط درته ښیم جي دا تاسو دغه کې وینئ پوه شئ دا ما یو ټیکه راوړې ده جي دا ټیکه مې راوړې دا برف سره ګوره دا اورې سره پرته ده تاسو ته ښکاري دا د اورې سره ده جي دا دومره دغه ټیکه ده که نه چې د اورې نه بغیر دا 5 منټو کې د ایکسپایر شي د اثر ختم شي ډېرو خلکو ته پته نه جي بله دویمه خبر دا ده چې دا به شاپس والا نه بالکل نه اخلېږي دا به خاص ویټرنري کم هاسپټل وي که نه هغې نه بیا اخلېږي کم د ځناورو هسپتال ورته وایي که نه هغې نه به دا تاسو اخلئ او دا به تاسو ځان سره وور وړئ یا به په هغه هسپتال کې وورئ په ووره کې به درله دا درکوي صحیح شو جي دا احتیاط په تاسو لازمي پیل احتیاط به دا کوو چې ځان سره به وور وړئ په داسې شاپر کې صحیح شو دا انجکشن دی دا ملاویږي دا به تاسو هغه هسپتال نه والئ او په دې ووره کې بیا نه کرنټ بند وړئ دویمه طریقه سره دویم دغه دا دی جي احتیاط کول چې دا روړې تاسو دا به ډایرکټ فرش کېږدئ دا نه چې دا روړې یو بس د اوبه پکې دغه شي ویلی شي ووره ویلی شي او دغه ختم شي د دې اثر ختمیږي پوه شو جي درېم اوس اسانه طریقه چې کومه راوتې ده پوه شولې که نه هر څیز اپډیټ کېږي لګیا دي پهله جنریشن کې یو وی دویم جنریشن کې بیا داسې د دې مختلف اپډیټس راځي لکه څنګه چې یو سافټویر اپډیټس کېږي داسې د میډیسن هم وخت سره اپډیټس کېږي بیا دا دغه چې یاره لګولو طریقه به خلکو له نه ورته چا به چرګانو ته لګول چرګان به تمړه شولو وړو چرګوټو ته به لګول ډېره ګرانه وجي وخت سره هغه ټول شیزونه ختمېږي جي پوه شوې اسانتیا پیدا کېږي جي دا چې کوم انجکشن دی جي دا اوس لیټسټ جنریشن دی پوه شولې که نه لیټسټ کوس دا دی چې تاسو به دا په اوبو کې وراچوئ جي اوبو کې به وراچوئ جي او اوبه به ورته کېږدئ بس اسانه طریقه ده جي زه تاسو ته دا اسانه طریقه ښیم پوه شوئ جي او داسې اسانه طریقه ده چې واړه او غټ ټولو ته ایښولی شي په اسانه طریقه به ورته دا جوړولو طریقه مو ښیم زه او بیا به ورته ایښولو ښیم خو د دې نه پهله به درېم احتیاط په څه کوئ درېم احتیاط په تاسو دا کوئ چې د شپې نه به ټول چرګان نه اوبه لرې کوي پوه شوئ جي سهار به تر 10 بجو پورې به دې ته اوبه نه ساتئ اوبه به ورته نه ږدئ مطلب ښه به تږي کوئ نورې اوبه به ورته بالکل نه دا به تږي کوئ پهله پوه شوئ جي او بیا به دا دوی چې مونږ جوړو دا انجکشن به ورته مونږ جوړو پوه شو دا او دا به ورته اوبه ږدو او دا اوبه وپیسکو دا د دې ویکسینیشن دی اسانه طریقه ده پوه شو جي دا انجکشن دی دا په بازار کې په 15 روپۍ میلاویږي خلکو ته چې ګران ویکسین یاد کړي نو هغوی بیا نه لګوي پوه شئ دا آسان زه تاسو ته ما ویلي مو چې زه به تاسو ته آسان او ارزان بیه علاج ښیم هغه علاج به درته ښیم چې کم په اسانه وي او تاسو ته پکې تکلیف هم نه وي او ستاسو پې خرچه هم نه راځي پوه شو جي نو راځئ چې اوس د دې د خولو طریقه وښیم دا به مونږ څنګه جوړو دا یو انجکشن چې کوم دی نو دا یو مکمل ډریپ څومره چې ډریپ کې اوبه وي که نه د دې مطابق مطلب 1 لیټر اوبو کې به دا جوړوو تازه اوبه به واخلئ ښه جي راځئ اوس ویکسین جوړولو اسانه طریقه درته ښیم جي پوه شو جي دا ویکسین دی دا به ډېر زر کوئ پوه شو جي د دې ټایم ډېر کم یې او دا نور ته مونږ په دې وجه کوو که نه چې تاسو ته پته ولګي بل د شپې نه چې کم چرګوټي دي که نه یا چرګې دي هغه مونږ تږي وساتو دې د وجې دا کول پکار خو عموما دا پکار دا ویکسین د شپې پکار دي پوه شوئ د ورځې په دې کوم ورته چې تاسو ته پته ولګي بل د ورځې رڼا وي چې تاسو رڼا کې صحیح پته ولګي چېرې د ویکسین صحیح طریقه کم ولګي دا د شپې دغه په دې باندې زیات کوو چې د شپې چرګان باندې ډېر ټایم تیر شي تږي شي ټوله ورځ سړی چرګان تږي نه شي پاتې کېدلی صحیح شو جي دا طریقه دا دغه دی جي دا انجکشن دی دا به کولو کوي تاسو او ټوله تاسو به د شپې نه چې کله انجکشن کوئ تاسو ویکسینیشن کوئ ورته نو تاسو به د شپې نه چې کم دی چرګان اوبه به ترې لرې کوي او تږي به یې کوي صحیح شو جي دا به ټول چرګان دې لپاره دغه کوئ جي دا درته زه اسان علاج ښیم پوه شوې دې کې انجکشن کولو طریقې نشته دی جي
بس دا یو ویکسینیشن اسانه طریقه درته ښیم پوه شوې نو دا طریقه ستاسو په ټوټل 10 منټه ټایم نه لګي او ستاسو ځناور په بچ کیږي نو ښه دی جي چې هغې نه دغه وشي دا مونږ انجکشن کولو کو جي او دا تازه اوبه دي جي دا به زر کوئ زر به په دې کوئ چې د دې انجکشن چې دا ډېر دغه انجکشن دی دا د نور طرح ډېر زر د دې اثر ختمېږي بیا هېڅ پیدا نه شوه چې تاسو دغه وکړئ پکې دا مو واچولو جي او دا مونږ اوس لږ مکس کوو دا چې موږ پکې اوبه واچولې دا هم صحیح طریقې سره مکس کړو او دا به موږ ډایرکټ دې کې واچو صحیح شو جي دا موږ دې کې واچولو دا هم واچولو جي صحیح شو دا زموږ ویکسینیشن تیار شو صحیح دی جي دا اوس تاسو په انجکشن به ترو باندې هم لګولی شئ انجکشن هم ورته کولی شئ که انجکشن نشئ کولی ورته پوه شولې که نه دا اوبه دي دا ورته ډایرکټ پکېږي دی ما اوس د خپلو چرګانو چې زه ویکسینیشن کوم لګیم نو ما بېګا راسي اوبه ورته نه دي ښولي صحیح شو چې ښه مې تګې کړي دي دا اوبه ورته زه ایږدم او تاسو ته زه ښیم چې به دا اوبه څکې بس دا د دې ویکسینیشن دی صحیح شو چې دا انډي لسوټا چې کوم دغه دی دا ویکسین دی صحیح شو چې دا نیو کاسټل ډیزیز دپاره رانیکې دپاره دا احتیاطي دغه دی ویکسینیشن دی پوه شو چې حفاظتي ټیکې چې ورته وایي دا حفاظتي ټیکې دي دا هر 45 ورځې پس تاسو به دا وخی لازمي به وخی نو انشاءالله ستاسو چرګان به نه بیماریږي جي راځئ چې ستاسو زه وښیم دا اچولو طریقه ده جي ښه جي دوستانو دا ګورئ دا ما دې نه اوبه لرې کړي او دا څنګه تږي شوي دي ګوره دې کې اوس اوبه نشته جي دې ته ماله ویکسین والا اوبه نه دي اچولي پوه شوې جي دا اوبه نشته دی دا دومره تږي شوي دي دا به تاسو دومره تږي کوئ او زه ورته دا د اوس ویکسین والا اوبه اچوم دا اوبه چې دی اوس کي بس د دې دغه شو چې د دې دا ویکسینیشن وشولو پوه شوې جي دا جي صحیح شو جي دا ما دې ته وکړو دا هغه ویکسین والا اوبه دي دا د ویکسینیشن اسانه طریقه ده هغه مرګرو دپاره کم نه چې خواري نه کېږي پوه شو جي کم وایي چېرې زموږ سره ټایم نشته دی نو په دې ټول پروسس باندې چې کم دی 10-15 منټ نه لګي او تا ته پې غټه فایده رسي ستا غونډ چرګان چې دي که نه هغه د بیماریانو نه بچ کېږي ستا د کور نه بیماري ختمېږي صحیح شو جي انشاءالله زه امید ساتم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي او چې ویډیو په کم ځای کې څوک نه پوهېږئ نو ما سره یاد سره کمنټس کوئ پوه شئ او خاص کر زما هغه ملګري چې کم اردو سپیکینګ والا دي هغوی ما ته وایي ډېر زیات وایي چېرې جي اردو دغه کوئ نو ما انشاءالله سب ټایټل هم شروع کړي دي اردو ټرانسلیشن به لاندې ورسره شروع کړی دی پوه شو جي تاسو په دې ویډیو کې به لاندې راځي باقي تاسو کتی شئ پکې وي نو چې هغوی دې هم ګوري او چې کوم ځای کې نه پوهېږي نو ما ته همغه زړې طریقه باندې په کمنټس باندې راته وایي خپل رایې ته راته وایي پوه شوئ ساتئ جي چې تاسو زما را چینل سبسکرایب کوئ جي ډېرو ملګرو نه چینل سبسکرایب کول هېر شي جي پوه شوئ جي نو چینل یاد سره سبسکرایب کوئ او چې کم بیل آیکن راځي نو هغې کې آل باندې تاسو بټن دباوئ هغې کې به دا فایده چې زه کوم ویډیو هغه کوم اپلوډ کوم هغه به تاسو ډایرکټ درځي صحیح شو جي نو تاسو ته به دا دغه نه وي چې تاسو زما چینل ته راځئ او بیا ګورئ چې کم ویډیو ما چولی دي کم تاسو مس کړي دي پوه شوئ جي ما نه به تپوس کولو ضرورت نه وي جي ډېر ملګري اوس ما نه دا تپوسونه کوي میسیجونه راته کوي چېرې جي په دې هفته نیمه کې خو تاسو ویډیو نه دا اچولی جي نو هغې نه ښه دغه ده چې تاسو چینل سبسکرایب کړئ نو تاسو ته بیا خپله ویډیو په خپله درځي جي نوټیفیکیشن په ترو به درځي چې یاره پلانکي کس دا ویډیو اپلوډ کړی جي صحیح شو جي دا وګورئ دا هغه ویکسین والو به موږ ورته واچولې او د اسکي لګیا دی جي زه امید ساتم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي پوه شو جي او په دې ویکسینیشن مکمل یو شیډول به زه جوړوم انشاءالله د هرې بیمارۍ دا ټول به راځو په ترتیب باندې صحیح شو جي دا پهله ویکسینیشن اور NDV لسوټا چې کوم ورته وایي کم رانیکېد بیمارۍ دپاره وي دا هغې حفاظتي ټکي دي جي صحیح شو جي دا به د بیمارۍ په حالات کې نه ورکېږي دا چې بیماري ختمېږي یا ستا چرګان سمي دا په هغه ټایم باندې دا ویکسینیشن به دې ته کې او دا اسانه طریقه ده صحیح شو جي دا ټول چرګان دي دا ریسکي لګیا دي نو زه امید ساتم چې دا ویډیو هم ستاسو خوښه شي
او خپل دواګانو کې یاد ساتئ او د چا چې سم مسلې ما سره ډیسکس کولی شئ. په فیسبوک باندې زما ډاکټر چک په نامه باندې پیج هم شته دی، ګروپ مې هم شته دی او آی ډي مې هم شته دی چې چاته کوم ځای کې اسانتۍ ما ته راتلی شي او خپل دغه چې کوم دی مشکلات ما سره دغه ډیسکس کولی شئ. صحیح شو چې خپل دواګانو کې یاد ساتئ. والسلام.